نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. کورمیول ورونو ته او خصوصا د منظور پښتون څوکمه پښتون قومي جرګه ده او فلحال په کورمي کې د کورمي ترغلي د څو ورځو نه هغوی ته صرف فقط د وی خبرې گزارش او معذرت کول غواړم. هغه دا منظور پښتون قومي جرګه د حضرت مفتی صاحب د دامت برکاتو هم په قیادت کې څوکمه کورمي کې الته کې موجوده د مختلف فریقینو سره غوي ملکتونه وشو. هغه د مو گزارش او درخواست دار چې تاسو غوډه دراندا جرګه د وډه قابل صد احترام او ډېر په غاټو امیدونو په ډېر لویو سوچونو باندې تاسو رغلي وي. الله تعالی د تاسو اجر عظیم دیږي. یو فریق دو فریقانو ته ویر شي او هغه کې کا جوړه وکي نو الله تعالی به ډبل اجر درکې او کا جوړه ونه شو کم از کم د تو د مهنت اجر خو زیه کیږي. الله تعالی ته د خپل مهنت اجر خو مخو درکې او هغه ته الله تعالی لیکلی نه جوړه. نو لہذا د مو گزارش دا د فقط یو گزارش کوم ملک نصیر صاحب کوکی خیل ته ډېر لري نه رغلی نور ممبران د جرګې ډېر لري دور دراز نه رغلی دي ډېر قرباني کړي دي. ملک صاحب خدمات کې د مو دا گزارش ته پوج د پاکستان حکومت نه د تون افراد دومره حد ته رسیدلې دي چې ته یې چې د پاکستان حکومت خو خود نه مانوم چې دغه ژبه کې جو خبره کوي هغه هم نه مان. دا د سینه د چې مور نشوي او د تو په ځل کې د نفرت ورزيدلې دا په دنیا کې تو سره چې د ظلم بشوي زیاتای بشوي بربریت بشوي د تو کور بچوړان کړی وي د تو مړی بچو کړی وي د ریاست په د تو قوم کې د شي در بدر کړی وي نه ته مجبور شوې د خبرې د څنن ورځي ته حکومت سره خبرې هم نه غواړي بلکې د حکومت په ژبه کې چې خبرې کوي هغه هم نه برتش کوي ویلې چې تو دنیا کې هغه زړه دومره دردیدلې دی چې ته نن ورځې د خپل زړه احساسات کوم دي هغه بینوي په یو سټیج باندې. نو امدارنګي ملک صاحب ته مو گزارش او درخواست زاده چې کورمي کې لکه څنګه تو کورونا جیددونه ریاست ران کړی دي امدارنګي په کورمي کې د اهل سنت جیددونه قبضه شوی دي د غوي کورونا رنګ شوی دي ګوره کور دا ډېر غټ زور لري یو سړی سلو نیم شلو کالونه به یو وطن کې پروت وي پلور نه کنه تا کور روح کور پوتی وي هغه کور ته مکمر لوټي کې او تا رنګ بانګي کې او د غي عزت او ناموس خور سره ملاو کې دا ډېر زور غوړي د پښتون سره د پاره. نو لہذا مودا یو کورمي کې مو سره کوم ظلم او بربریت شوی دی او چې کوم کلی رنګ شوی دي کوم کورونا رنګ شوی دي کوم خلک به کور شوی دي نو اهل سنت وو سم خدي ملک صاحب چې ته خبرو ته نوستي کم از کم د وستر سنینه کور وخصو. حضرت مفتی صاحب د دامت برکاتو هم یو گزارش وکړو چې د اپر کورم د انجمن سیکریټري او د تحریک صدر د لوی پن مظاهره وکا جرګې ته ډېر درندخ ورکو او د کوهاټ د کمشنر او د ډي جی کومه جرګه وغه پرې خلو متکینسو. لہذا مفتی صاحب خدمت کی گزارش او درخواست داده چې حضرت مفتی صاحب ټول اول خبره خدا ده چې کما حق هو یو ذمہ دار سړی ذمہ دار سټیج نه هغه خبره جرګې ته و نه کړې لکه کومې د پښتو پر روایتو کې جرګې ته کول مناسب ځکه چې سل ګیلې معنی سل مړی سل نقصانونه جرګې د خلک نه بیني جرګې د خلک ډېر په خلاص ټټیم باندې ویلکم یې بیا ورسره د خبرې دي د سره کیږي خو هغه ورځ هم تاسو ته په ذمہ دار سټیج باندې پړچینور کې هم مت دمکیونه روکړي هم تاسو ته پیغورونه دیر کړو هم هغه خبرې وشوي چې هغه مناسب نه د دغه وخت او دغه ورځې مناسبت سره هغه خبرې په کور نه وي هغه خبرې چې کومې دي هغه په زخم باندې مزید د مالګې دوړولو معنی کا په کورمي کې چې تا قوم یا یو قوم دوه ته تشبیه ورکړي چې ته افغانای یا افغانستان راغلی عموما افغانستان سره د ټول پښتوني وارشته ده او مودا یو چې پښتون څوک کوم دا ټول افغان دي او دین علاوه افغانستان سره د مو یو قومي رشتہ دی چې مو ټول پښتانه یو دویمه مو یو مذهبي رشتہ دی چې مو ټول افغانستان او پاکستان خیبر پختونخوا کې مو ټول مسلمان یو او فقه حنفیه پالو کو او د افغانستان او د مو په مانس کې هیڅ قسم څه مذهبي اختلاف ایشو نشته دی. نو کچره ته په پړچینور بازار کې د ایران د خپل اهم شخصیاتو تصویران لګوي نو هغه باندې ته ایرانای ځون نه غاڼې چې زه ایرانای نه یم فقط مو یو مذهبي رشتہ دی سره نو همدارنګه مو هم افغانستان سره یو قسم مذهبي رشتہ هم شته او قومي رشتہ هم دی. دین علاوه مو دارالعلوم دیوبند په انډیا کې دی
د مو د مدرسې سند دارالعلوم دیوبند نه تیریږي نو ته بیا سبا مته ته د انډیا پیروکاري لہذا ملکونو سیاستونه په خپل ځای باندې دي او رشته په خپل ځای باندې چې یو مذهبي رشته یو ملک سره چې یو قومي رشته په دې باندې یو قوم ته پیغور نشي ورکوي نو حضرت مفتی صاحب ته خدمات کې گزارش داده څه مو دا یایو څه کچېره دومره ظلم او بربریت د اهل سنت کړی وای او دومره زیاتای اهل سنت نه شوی وای نو جیوسی خو ډیره وړه خبره ده بریګیډیر او کمانډنټ خو ډیره وړي خبرې دي چې مو په آرمی چیف ملاقات هم کې د شي توستا پریخه ځکه چې جرګه حکومت دا یو الو یا پردا دی په یو فریق باندې کله یو فریق نه تیرای وشي زیاتای وشي ظلم وشي بیا دی هغه حل فقط جرګه دی چې په جرګې باندې سړی چې کی ځون ابل فریق انتقام نه خلاص زه دایم زوز هم اهل سنت قوم ډیر غټ پن مظاهره کړی دی چې کم از کم دومره بربریت باوجود جرګې ته نوستي د جرګې خبره اوریدلې خپل احساسات یې سره شریک کړي بیا هم د جرګې ډېر لوی احترام دی ډېر لوی پښتو معاشره کې جرګه ډېر په درندخ نظر سره خلک سي اهل سنت قوم که تاسو کما حق احترام نه وی کړای لکه تاسو څومره حق ته اندومره عزت تاسو نه وی شوی اندومره مل مستای تاسو نه وی شوی نو تاسو نه معذرت کوو مو تاسو نه معافي غواړو ځکه زمو په دغه حالاتو کې او خیرون یې ته شودو سوي تروي پکې مو بقایا جرګو هم ډېر زیات دوکا کړی مو دا ډېر زیات نقصان رسول اړ جرګې نه پاز مو ډېر غټ نقصان شوی دی نو کېدای شي مو خلکو په مغ نظر باندې سترګې غړولې چې راو دا جرګه راغله دا هم ته ماغه شي نقصان ورکړي نو که تاسو کما حق هو احترام او اکرام نه وي شي بعضې تاسو الفاظ استعمال شي تاسو د مشرانو او کشرانو طرف نه مو د زړه نه تاسو نه معافي هم غواړو معذرت هم کوو خو حالات او مناسبات سره ودا شي وي کزدن بچوک دا شي نه کوي د پښتو په معاشره کې مو خپل پښتانه یو د پښتانو د جرګې ډېر احترام کوو ډېر قدر کوو او ډېر په درنده نظر وکړو او دعا کوو چې الله تعالی د تاسو د جرګه کامیاب کړي الله تعالی د کارم کې امن راوړي ډېر مهرباني